الله كان عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم. دا تیرا د غنیمت لکه تاسو ته زمونږ حضرت وی موقع ده د دې نسبت قرآن عظیم ته دی چې تفسیر د قرآن مخکې 4 سپارې وشو دا 5 شروع کیږي بل د دې ماشومانو بچنګانو بل هغه حاجي صاحب دا ټول د قرآن نسبت دی هغه هم قرآنونه ختم کړي دي یا حفظ کړي دي یا په ناظره وي دي خو د قرآن سره نسبت پیدا شوی دی خو هغه حافظ دی او که ناظره والا دی که په تفسیر سره دی د قرآن عظیم داسې یو کتاب دی چې دې سره چا تعلق پیدا شي نو هغه مبارک شي هغه کې برکت پیدا شي الله جل شانه هذا کتاب مبارک فاتبعوه ولا تتبعوا السبل دا مبارک کتاب دی تاسو د دې اتباع وکړئ په هر طریقې سره چې وي که په ناظره وي که په حفظ وي که په تفسیر سره په ترجمه سره وي خو د قرآن عظیم سره نسبت پیدا کړئ په څه وجه باندې ځکه چې دا کتاب برکتي دی چې دې سره څومره تعلق پیدا کړي نو ته برکتي شوې او چې څومره ورته نږدې کېږي نو برکتي کېږي زیات نو د دې موقع مناسب او دا ستاسو دا جمع الحمدلله ډېر په توجه سره ناست یې انشاءالله چې د دې نه به الله تعالی تاسو محرومه کوي نه چې پاسېږي دعا وکړو که نه الله به یې ټولو دعا انشاءالله قبلوي الله غیرتي ذات دی قرآن عظیم که دې ته د انسان نسبت وشي او انسانو سره نو هغه برکتي کېږي قرآن عظیم ته چې د زمانې نسبت وشي په کومه زمانه کې دی نازل شوی د هغه هم برکتي ده په کومه شپه چې د ده په رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ده ابتدا کېدله اقرا بسم ربک الذی نو هغه شپه هم مبارکه ده ځکه چې دی په هغه شپه شروع هغه وخت کې دی نازل شوی نو هغه شپه د لیلة القدر وه الله وی چې انا انزلناه فی لیلة القدر ما دا قرآن په شپه د لیلة القدر کې نازل کړو لیلة القدر خیر من 1000 شهر لیلة القدر دا یوه شپه چې ده دا غوره ده د 1000 میاشتو نه د عبادت نه نو دا الله تعالی د شپې له په دې نور شپو باندې ولې شرف ورکړی دی د دې شپې نسبت قرآن سره دی قرآن پکې نازل شوی ځکه د زمانه مبارکه شپې ګنې دغه شپه ده دا نور شپې هغه یو شی دی لیکن الله تبارک وتعالی دې له دومره فضیلت ورکړی دی د رمضان 3 عشره دي اولنۍ عشره کې دومره فضیلت نشته لکه چې په دویمه کې دي ولې ځکه چې هغه نزول د قرآن ته نږدې کېدله او اخري شپه چې د اخري عشره چې دي نو الله تعالی وایي چې عتق من النار بس د اور جهنم ته آزاد شي په دې عشرو کې ځکه چې دا شپه د لیلة القدر په دې کې راغلی ده د 10 عشرو کې اخرنو کې دغه رنګې چې د قرآن عظیم نسبت مکان ته وشي ځای ته وشي تاسو ګورئ چې د قرآن عظیم چې په کوم ځای نازل شوی دی په مکه معظمه کې نو هغه ځای له الله تعالی ولې دومره څومره اعزاز ورکړي هغې کې نور خو څه یا خو د غرونو منځ دی یو ناو دی وچ
نه پکې اوبه شته نه پکې بوټي شته خو هلته کې قرآن نازل شوی دی د دنیا د اطرافو نه خلق راځي هلته کې ځکه چې د دې دغه مکان شرف چې حاصل شوی دی نو په قرآن حاصل شوی دی رسای فکر نه پړی ترجمه ده که نه ترجمه ده خو د قرآن تشریح ده که نه دغرانګې د دې قرآن دا نن چې کوم ستاسو دا راغونډه ده دا د قرآن په سلسله کې حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا غونډه ستاسو چې کوم ادا دلته کې بره په اسمانونو کې ملائک دې ته پسخېږي او دې ته زورېږي ولې چې تاسو هر یو داسې بره زرقېږئ او برېښنا کوئ لکه څنګه چې شپې را پاسېږي د اسمان کې شینې او دا ستوري داسې بړقېږي نو دغه شان تاسو هر یو په اسمانونو کې بړقېږئ نو ملائک وایي الله تعالی ته چې پروردګار عالمه دا خلک دا څه دي دا خو ډېر ښایسته مخلوق دی چې داسې ناست چې دا ستاسو دا ناست هم قیمتي ده ګورئ دا خو ډېر ښکلي خلک دي چې دا څه وجه ده الله تعالی وایي چې دا هغه مجلس دی هغه خلق دی چې زما قرآن ته ناست دي زما د قرآن په خوشحالۍ کې دلته کې ناست دي نو ملائک تاسو ته ولې ستاسو نسبت ته قرآن سره شوی دی پوهېږئ به که نه پوهېږئ دغه رنګې انسان چې څومره نږدې کېږي قرآن ته کم ماشوم چې هغه قرآن یاد کړي نو د هغه فضیلت بیا زمونږ د ناستو نه هغه ته زیات فضیلت دی ځکه چې هغه نسبت زیات دی هغه قرآن یاد کړه دا ماشومان چې کوم دو ختمونه وکړو نو د دو نسبت زیات دی زمونږ نه قرآن ته نو الله جل شانه وایي چې کوم حافظ د قرآن شي سینه کې قرآن پې کېښودو الله تعالی دې زما خلیفه شو خلافت دته حواله شو دا اول خلیفہ دا الله تعالی جبریل علیہ السلام دی چې قرآن ولا ورکړي چې دا نبی علیہ السلام دی دویم خلیفہ نبی علیہ السلام دی داس به سلسله داسې راځي داسې آخر دې ماشوم معنی ودی دیم د الله خلیفہ وګرځېده چې دا الله کتاب یاد کړه نو هغه الله تعالی څومره فضیلت ورکړه حدیث کې راځي چې دا انسان چې شاید قرآن یاد که په سینه کې پرېوت نو ځمکه ته دا اجازه نشته چې دی په قبر کې کېښودل شي د لاش هغه خاورې شي دی به روغ داسې تر قیامته پورې پروت وي او دا ازمېیلی شوی هم ده جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ پلار په جنگ احد کې عبدالله شهید شو هغه حافظ قرآن و او په جنگ احد کې مسلمانان ډېر لږ بېراز شوي نو هغو ډېر شهیدان شو نو بیا د دفن دپاره به په یو قبر کې نبی علیه السلام وایي چې 2-3 کسان پکې دفن کوئ نو او چې کوم حافظ قرآن نو په لحد کې به هغه به مخکې قبلې ته مخ کېږدی ورپسې به بل کېږدی ورپسې به بل کېږدی ځکه چې د ده شرف زیات دی دته قرآن په سینه کې پروت دی وی زما پلار چې دی نو هغه حافظ قرآن و او په هغه مقبره په هغه علاقه باندې حکومت څه یا سړک راغی یا نیر راغی خو څه هغو اډر وکړه چې د دې ځای نه چا قبرونه نو لاشونه ته اوچت کړئ زما د پلار خو وخت ډېر شوی ما وی خدای خبر خو خیر موږ خپل د پلار قبر هغه کولاو کړو هغه 2 کسان چې نور ورسره وو هغه خاورې شوي او دی داسې سالم پروت تا به وایي چې سره د کفن نه چې تا به وایي چې دی نه ایښی دی په قبر کې ولې د ده په سینه کې قرآن پروت و د قرآن دومره فضیلت دی چې څومره ورته قرآن ته نږدې کېږي نو وهذا کتاب مبارک
دا برکت والا کتاب دی ته به برکتي کېږي خوا که هغه انسان دی که هغه زمانه ده او که هغه مکان دی خو هغه ټول برکتي کېږي په دې سره دا کتاب داسې کتاب دی د دې مثل نشته د قرآن عظیم مثل نشته په هېڅ کتابونو کې نور آسماني کتابونه دي د هغې دومره فضیلت نشته لکه د دې چې څومره دی په هغې کې تحریف کیدی شي او دې قرآن کې څوک تحریف نشي کولی دې کې بالکل د زور او د زیر هغه فرق څوک نشي پیدا کولی ولې الله وایي چې انا نحن نزلنا الذکر دا قرآن ما نازل کړی دی و انا له لحافظ تاکیدنې ویل دي زه به د دې حفاظت کوم عزتمندو دا ډېره د مبارکۍ موقع ده چې تاسو تفسیر سره دا سپارې وې مولانا صاحب له الله عمر دراز نصیب کړي الله د ده په عمر کې برکت واچوي او تاسو ټولو باندې د قرآن هغه برکات الله تعالی په دې ټولې ماحول باندې حاویت ولري دا ډېر لوی خوشحالي ده او دا ستاسو د الله نصیب کړي دا پنځمه سپاره چې دا نور بیان دی بس دا لږ ترجمه کوم نو بیا دعا کوو ټیک ده که نه نو د دې وجې نه دا دې ته پابندي کوئ تفسیر تا کښېنئ ټول که څوک پې پوهېږئ که نه پوهېږئ پې چا ویلې ده که نه دی ویلې خو چې تاسو ته تفسیر کېږي ترجمه کېږي نو تاسو به خپل د کتاب نه خبره کوئ په پښتو خو پوهېږئ که نه چې زما دې کتاب کې په دې ځای کې دا بحث دی دا مطلب دی دا دی نو تا ته به هغه برکت د قرآن حاصلېږي بعضې روایاتو کې دا هم راځي چې یو سړي قرآن نه ویلي نو هم د قرآن داسې راخلي او داسې ګوته دې بې ګرځئ او ورته دې ګوري نو الله تعالی وله دې ثواب ورکوي ولې قرآن سره تعلق پیدا شي نو دا ډېره خوش قسمتۍ موقع ده د غنیمت موقع ده چې تاسو له الله درکړې ده مولوي صاحب قدر کوئ د دې علماو دا څومره چې دا قیامت نه قایمېږي دا د دې خلقو په وجه باندې نه قایمېږي چې دا موجود دي د قرآن خدمت کېږي چې دا ختم شو نو بیا قیامت قایم دی نو الله دې مونږ ټول د قرآن سره نسبت پیدا کړي د قرآن ویونکو سره د الله تعالی زمونږ تعلق پیدا کړي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ما تقریبا شل کاله شل 19 کاله ما تفسیر وکړ د قرآن او الحمدلله زمونږه بیا په دې 16 رجب باندې زمونږه تفسیر بیا شروع کړي څلوېښتو ورځو نور خو په مدرسه کې کا 12 میاشتې کوو خو په دې 40 ورځو کې دا قرآن من ختموم طالبان ډېر راشي نو دا د قرآن عظیم سره دا محبت دمه دی چې دا سړی مړېږي نه په دې باندې پوهېږې که نه نه په دې په هغه حقیقت ته د دې رسي څوک اخري چې یعنې دا ختم شي دا مثال د سمندر دی نو سمندر کې خو د سمندر خو لاندې تیغ نه معلومیږي که نه ویښ چې تیغ ښکته ویښ ته ورسېږي خو چې کوم مفسر تفسیر کړی دی په قرآن هغه یو حصه راغستی لکه سمندر نه سړی یو لپه اوبه راوچتې کړي نور هغه سمندر خو په خپل ښار روان دی که نه او هر یو مفسر چې کله تفسیر وکړي نو هغه په دې فخر کې چې زما د قرآن سره نسبت پیدا شو د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه الله دې د هغه غریق الرحمت کی الله تعالی دې په هغه قبر منور کی دې بر صغیر ته د قرآن دا ډېر بالکل د خلقو شاشه وه او چې چا وایو امام یا مولا به قرآن ترجمه قرآن کافر کېږي قرآن ترجمه مه کوه دې ته خبره ورسېده نو شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه چې کله هغه اولنی تفسیر هغه وخت کې
قومي زبان چې هغه فارسی وه نو هغه تصریف وکړو فتح الرحمن د هغې تفسیر نوم فتح الرحمن دی بیا الحمدلله د هغه زامن چې نو هغه ټول علما شو او هغه ټول په قرآن کې ماهره شو شاه رفیع الدین محدث دهلوي رحمت الله علیه د سلیس ترجمه وکړه فقط تاسو به ګورئ د بعضې قرآنونو کې راشي که نه دا ترجمه رفیع الدین شاه رفیع الدین صاحب بعضې داسې نو په دې کې شاه عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه دا د شاه صاحب کشری زوی روسو د دې نور نه مشر زوی د شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه علم ټول هغه مشر زوی راغستی و د پلار نه د شاه ولی الله صاحب نه بیا دا خواره شوي داسې زمونږ دا سلسله داسې هغې ته رسېدلې ده الحمدلله زما سلسله هم ډېره نږدې ده زمونږ اساتذه ډېر نږدې دي هغه سلسله کې نو دا چې څومره نسبت نبي علیه السلام ته نږدې کېږي نو بس هغه کوم زیات برکت د دې وجه چې کله دا علما طلبا یو چې علم وکړي نو بیا داسې ځای ته ځي چې یاره مشر عالم نه مې چې زما دا سند نږدې شو په نبي علیه السلام ته دا خو نږدېکت تبرک دی لکه نن چې تاسو ناست ما وخت تاسو ته ووایي که نه دا برکت دی که نه قرآن که نه نو د دې وجې نه د شاه صاحب دا زوی چې و شاه عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله د یو تفسیر وکړو هغې ته موضح القرآن ویلی شي موضح القرآن دا بیا د په اردو کې وکړو ځکه وروستو بیا قومي ژبه بیا اردو شوه نو د دې وجې نه هغه ډېر ښکلی تفسیر کړی دی زموږ شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه وایي چې که قرآن چې ته بیا دوباره بل نازلېدلی او په د عربۍ نه علاوه نو په هو به هو د ده په دې طریقې به نازلېدلی یعنې دومره هغه کمال کړی دی پوه نه شوی په نو هغه شاه صاحب چې کله دا تفسیر وکړو موضح القرآن نو هغه په هغه کې لیکلي که چا سره دا تفسیري مخکې یو شعر یې لیکلی دی پکې روز قیامت هر کسی با خویش دارد نامه من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل هغه په دې فخر کوي نو د قرآن عظیم چې څوک لږ تفسیر وکړي معمولي شاته یو لپ او بره اوچتې کړي د سمندر نه نو هغه بې دمه فخر په ورځ د قیامت هر کسی با خویش دارد نامه هر سړی به ځان سره خپله امرنامه به یې نیولې وي او غاړې ته به یې چولې ترخ کې به یې نیولې وي او من نیز حاضر می شوم زه به هم حاضرېږم او تفسیر قرآن در بغل ما به تفسیر د قرآن په ترخ کې نیولي زه په دې فخر کوم وایي نو غرض مې دا دی چې قرآن عظیم باندې چې څومره تاسو عبور حاصلېږي نو دا ګوره لوی کمال دی په دې فخر کول پکار دي تاسو چې کومو کسانو دا تفسیر ته ترجمې ته ناست یې نو د په دې فخر کوئ چې موږ د الله کتاب واورېده پوهېږئ به که نه پوهېږئ نو دا د قرآن عظیم دې خو بیان هغه انتها ته نه رسي او نه څوک کولی شو انتها ته رسېدل خو موږ بس په خپل هغه وس مناسب هر یو مفسر دی که هر یو تفسیر کوونکی دی نو هغه تفسیر هغه مناسب کوي دا صورت چې نو صورت نساء دی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم دا صورت نساء دی او تقریبا دا څلورم صورت جوړیږي اول صورت فاتحه ده ورپسې صورت بقره ورپسې صورت آل عمران ده ورپسې صورت نساء ده که نه نو دا دې کې احکام ډېر زیات دي احکام په صورت نساء کې احکام دې کې تقریبا 30 احکام دي دې کې او مخکې په صورت آل عمران کې د الله تعالی توحید او دارنګې جهاد او انفاق فی سبیل الله دا بیان شو نو په دې کې الله تعالی
دو امور انتظامیہ بیان کې الله تعالی په دې سورۃ مائده کې نو دریش احکام په دې کې ذکر شوي دي احکام دریش اولنا یو څو آیات تخویف او توحید ذکر شوی دی اخیری کې به هم توحید ذکر شوی دی په منځ کې دا نو دریش احکام ذکر شوي دي خدا احکام چې دي دا دو حصوں کې تقسیم شوي دي یو حصہ چې دا هغه پبلک عوامو دپاره ده یعنی عامو خلقو باسته په دې کې او یو حصہ چې دا نو هغه سلطانی ده د خاصو خلقو بادشاهانو دپاره ده نو دا دریش کې سوال اول نه چې کوم دی د پبلک د عوامو احکام بیانېږي قرآن کې خو ټول هر څه دي که نه دې دا خو جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال علوم خو ټول په دې قرآن کې موجود دي دا د انګریزان چې په دې ایمان نه راوړي که دا حکومتونو په دې چلی په دې قانون چلی دې که هر شی ذکر دی و زما ستا ذهن کار نه کوي پکې نو دا څوارلس احکام دا د امور انتظامیہ د رعیت دي د عوامو او 9 احکام هغه د سلطانی دي بادشاهي احکام هغو ته خطاب دی حکمونه بیانې دا چې دا والمحصنات من النساء دا د دې نه مخکې انما حرمت دغه ځای نه یو حکم دا تقریبا دا 11 حکم دی د هغې 14 احکامونه دا 11 حکم دی نو په دې کې محرمات بیا په یو حکم کې محرمات ذکر کېږي مختلفه انما حرم امهاتکم او قرآن دا سپاره تاسو راواغستل قرآن ما بیا وایي دا وایي بس ټیک نو د دې وجې نه دغه حرمت دغه ځای نه دا 11 حکم شروع شوی دی دا تر د دې سپارې د دې دغه ځای پورې دا باندې سپاره پورې شروع شوی دا اول محسنات من النساء دا دې نو باندې اخیری دې آیات باندې ان الله کان علیما حکیما پورې دې کې محرمات ذکر شي دي او چې انسان باندې نکاح کول چا سره مور میندو سره دارنګې د چې څومره یعنی محرمات دي نو هغه ټولې ذکر کړي دي په دې کې نو دا اخیرانه دی چې والمحصنات من النساء دا هغه ځای نه چې شروع شوي دا محرمات نو الله تعالی وایي چې والمحصنات من النساء او حرام شوي دي په تاسو باندې هغه محسنې ښځې د ښځو نه محسنې کمې ته ویل شي چې هغې خاوند وي یعنی خاوند د پاسه ته بل خاوند نشي کولی دا حرام شوي دي په تاسو باندې والمحصنات او حرام شوي دي په تاسو باندې هغه محسنې ښځې چې نکاح کې وي من النساء د ښځو نه الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه څه بس اوس حاجي او نو کومې زنانه چې هغه منکوحې وي یا د بل په نکاح کې وي نو په حرامو کې هغه هم راغله پوهېږئ که نه او دغه دغې ځانه شروع دی که نه دې ځانه حرمت دا حرمت علیکم امهاتکم میندې په تاسو حرامې دي وبناتکم لوڼه حرامې دي دارنګې واخواتکم خویندې به در باندې حرامې دا ټولې بیان کړي دا اخري دي والمحسنات حرامې دي په تاسو باندې هغه د خاوند والا ښځې چې کوم خاوندان وي
الله وی دا پتا سو حرامي دي الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه وینځي چې مالکان ګرځېدلي ستاسو خلاسونه د هغې ستاسو په ملکیت کې کومه وینځې وي نو هغه که پرې پاسه کوي نو کولی شي که نه او کتبه کتاب الله علیکم دا کتاب مصدر دی په معنا د کتبه سره دی وایي که نه یعنی فرض کړي دی الله تعالی په تاسو باندې وأحل لكم ما وراء ذلكم او ما سوا د دې نه چې ستاسو په مخکې چې کوم ذکر شو محرمات د دې نه علاوه نور تاسو باندې هغه حلال دي مور دې نه وي که نه لور دې نه وي دا د دې نه علاوه ټول هغه په تاسو باندې حلال دي چې نکاح ورسره کوئ خو ان تبتغوا باموالکم په دې شرط سره دا ان شرطیه دی چې تاسو طلب کې هغو لره مالونه یعنی مطلب دا چې مهر د هغې مهر به ورکوې ځکه چې د منکوحه چې وي نو هغې دا مهر د رکن دی مطلب دا بغیر د نه دغه نه کېږي او محسنین داسې ښځو سره نکاح کوئ چې هغه پاکې وي غیر مصافحین چې نه وي بدعمله زانیه مطلب دا دی د پاکو ښځو سره نکاح کوئ د ګندو ښځو نه ځان ساتئ فما استمتعتم به منهن هغه چې تاسو نفع حاصل کړه د دونه په دې مهر سره نو فآتوهن د نکاح ورسره تاسو وکړو نو فآتوهن اجورهن ورکوئ تاسو هغو لره مهرونه د هغو اجورهن مهرونه د هغو فریضة دا فریضه ده چې دا به خامخا دا مهر ورکوئ ته پوهېږئ ولا جناح علیکم او ګناه نشته دی په تاسو باندې فیما تراضیتم به من بعد الفریضه که اوس فرض کو یو سړی نکاح وکړي د یو ښځې سره او مهر مقرر شي او بیا د دوی جوړ راشي وي چې یاره زه دا مهر تا ته پرېږدم یا سړی وي چې تعالی زیات در کوم نو هم پکې څه نقصان خو نشته که نه په رضا خبره که نه ولا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې په هغه څه کې تراضیتم به چې تاسو راضي شئ په هغې باندې من بعد الفریضه وروسته د مهر نه چې مهر مقرر شي نو بیا خیر چې راضي شولی پې یا کم یا زیات یا پرېښودل ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی دی خاوند د علم هغه پوهېږي په دې هر څه باندې او حکمت والا دی ټول کارونه د هغه چې دی هغه د حکمت وي دا چې تاسو تک څومره احکام الله تعالی بیان کړو دا یعنی د حکمت نه خالی نه دي پوهېږئ که نه نو د دې وجې نه دا دې ځای پورې دا بیان شو بس اللهم صل علی سیدنا مولانا بس دا دې کې دا یعنی د دې نه وروسته چې کله دا 14 احکام دغه تیر شي نو بیا به ورپسې دغه وي د شابه سلطاني احکام به وي بیا که نه هغه 9 دي دا به 14 برابرېږي بیا ورپسې وروسته بیا په توحید په دې معنی بیا بحث کېږي اللهم صل علی سیدنا